اوس کله د قریشو دغه دوه سفیران یو د عمرو بن العاص په نامه باندې دی او بل د عبد الله بن ابي ربيعه په نامه باندې دی. دا کله نجاشي بادشاه څخه نا امید رالو وخپلو مشرانو قریشو ته راورسېدل. قریشو ته دا پیغام راوړی چې نجاشي بادشاه خو له موږ سره خبره نه ومنله، هغه خو موږ پسې راواخیستل او هغه صحابه کرام یې موږ ته نه کړو حواله. نو په دې باندې د قریشو مشران ډېر خوابدي سو. په دې وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم ایمان راوړی دی. دا هغه جلیل القدر صحابي دی چې په کومه ګلۍ باندې دی راځي له هغه ګلۍ څخه شیطان منډې وي. حضرت عمر فاروق ته الله تعالی داسې یو عظیم مقام ورکړی و چې کله به د یو مشوره صحابه کرامو ته ورکړه د ده د مشورې مطابق به الله تعالی د قرآن کریم آیاتونه را نازل. نو دغه سفیران چې کله قریشو ته راورسېدل په دې وخت کې حضرت عمر فاروق هم ایمان راوړی دی او حضرت حمزه صاحب چې د محمد رسول الله اکا دی دا هم منور په ایمان ګرځېدلی دی. نو د قریشو مشرانو بله پریکړه وکړه، بله مشوره یې سره وکړه. هغه مشوره دا داسې راسئ موږ به داسې وکړو و قریشو ته به و بنو هاشم ته به او بنو عبدالمطلب ته به او ابو طالب ته به دا ووایو یا خو به موږ ته محمد رسول الله په لاس باندې راکوي چې موږ یې قتل کو. که دې چیرې دا فیصله نه وي خوښه بیا به زموږ ستاسو په آینده کې کاروبار سره بند وي، زموږ ستاسو به رشتې سره ختمې وي، زموږ ستاسو به نکاحوې ختمې وي، یا به محمد رسول الله موږ ته حواله کوي یا زموږ ستاسو په آینده کې تعلقات ختم دي. حتی د ابو لهب په باره کې راځي چې کله به مکې مکرمې ته یو قبیله راله د دې د تجارت یو قبیله چې به راله سامان به یې راوړی، ابو لهب به مخ ته ورلی. هغه ابو لهب به ورته وویل چې تاسو به په بنو هاشمو باندې د محمد رسول الله په قریبانو باندې شیان نه خرڅوئ، کومو چیرې خرڅول بیا به دوچنده ورکوئ، د 10 روپو شی به په 20 روپۍ باندې ورکوئ. نو له بنو هاشمو سره د محمد رسول الله له قریبانو سره تعلقات ټول ختم. بنو هاشم او ابو طالب د عبدالمطلب چې کومه کورنۍ ده د قریشو نږدې چې کوم بنو هاشم په دې کې ځان ته یو قبیله ده چې دا د محمد رسول الله قبیله ده، دا ټول مجبور سو رالو و شعب ابي طالب ته. شعب ابي طالب دا په مکه مکرمه کې یو ځای دی. په دې ځای کې د محمد رسول الله د نبوت 9 کال دی چې محمد رسول الله د نبوت دعوه کړې ده. په دې وخت کې 9 کاله تیر سوي دي، 3 کاله محمد رسول الله او بنو هاشم په دې شعب ابي طالب کې محاصره ول. 3 کاله به دلته وخت تیروي، پر دې باندې کاروبار بند سو، لدې سره تعلقات بند سو، لدې سره رشتې بند سول. یو چا به هم له بنو هاشم سره هیڅ تعلق نه ساتي. کچیر یو چا تعلق سره ساتلی وو بیا خو ابو جهل خبرېدی، بیا خو د قریشو مشران خبرېدل، هغو ته به ډیر تاوان ورسوي. نو په شعب ابي طالب کې محمد رسول الله تر د نبوت له 9 کاله څخه بیا تر 10 کاله پورې 3 کاله په دې ځای کې بنو هاشم ټول محاصره دي. پر محمد رسول الله باندې ډیر سخت حالات تیریږي. یو څوک هم هیڅ تعلق هم نه ورسره ساتي. په قریبانو کې یو ابو لهب دی، هغه ابو لهب هم له کافرانو سره له مشرکینو سره مرګری دی، هغه هم دا دعوت چلی چې پر محمد رسول الله او د پر قریبانو به یو څوک هم یو شی نه خرڅوي. دغه لیکنه چې کله وسوه دا لیکنه چا کړې ده؟ دا منصور بن عکرمه وکړله. دا خط یې ولیکئ او په کعبه مبارکه کې یې راوځړوئ. نو قریش چې کله راځي هغه خط ته ګوري او هر سړی هغه خط مني، ځکه دا د ابو جهل په مشوره باندې سوی دی، دا د قریشو په مشوره باندې سوی دی. منصور بن عکرمه چې کله دا خط ولیکئ الله تعالی یې هغه لاس ورپلچ کو، هغه لاس یې کار پرېښوی، ځکه د محمد رسول الله په مقابل کې درېږي. لیکن قریش او د قریشو چې کوم مشران دي ګمراهان هغه له یو شي څخه هم عبرت نه اخلي
چې منصور بن عکرمه صرف دا خط ولیکي، په خط لیکلو باندې لاس پل شو، لاس یې کار پرې شوی، بیا په آینده کې په هغه لاس باندې یو کار هم نه دی کړی. لیکن درې کاله له نبوت له اومه کاله څخه بیا تر لسمه کاله پورې صحابه کرام او بنو هاشم په دې کې کفار هم ورسره دي. د محمد رسول الله چې کومه قبیله ده هغه ټوله قبیله ورسره ملګري دي، ټول په شعب ابي طالب کې محاصره دي. اوس کافران ولې ورسره ملګري دي؟ د محمد رسول الله چې کوم قریبان دي لیکن ایمان یې نه دی راوړی، هغه په دې خاطر ورسره دي چې ابو طالب زموږ مشر دی، هغه د مشرتوب په خاطر ورسره دي. او کم کسان چې صحابه کرام دي په محمد رسول الله ایمان راوړی دی، هغه د دین په خاطر باندې دی قربانی ته ځان تیار. نو پر دغه بنو هاشم باندې دومره سخت تکلیفونه رالو چې حتی د بنو هاشمو کوشنیان به وژي، د دوی د ژړا اواز به ګلۍ ته راوتی. اخر د دوی خوراک د درختو پاڼې سولې، له پاڼو څخه به خوراک کوئ. هلته بیا ډوډۍ نه وله، هلته اوړه نه ولو، هلته غنم نه ولو، یو قسم استراحت نه و، غوښه چا نه سوی پیدا کولی، سبزي چا نه سوی پیدا کولی. ګوره محمد رسول الله ورسره ملګری دی، 3 کاله یې په دې سختیو کې تیر کړو.